ګرانو کتونکو دا مهال په دغه عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې زه چې تاسو سره کومه کلاړي متعارف کوم نو دا دی نوم دی شاهرخ او شاهرخ چې کومه ده په دغه عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې آلراونډره ده په مختلفو لوبو کې چې کوم دی دا برخه اخلي دی وخت کې د ایم ای سی سټوډنټه هم ده ورسره چې کوم دی نو شاهرخ په نشنل کچه هم لوبېدلې ده یقینا دې ځای ته راتګ دا ډېره ګرانه ده د کور سپورټ بیا میدان ته راوتله د دې په وجه باندې نورې څونه جینکۍ دې میدان ته راغلي او دې دا دومره سفر څنګه تیر که نو دې سره به خبرې اترې کوو څه به وایې جي په دې موقع باندې السلام علیکم زما طرف ته سره سرجیو کو زه شاهرخ یم زه د والیبال نیشنل پلیر یم او په دې سفر کې زمونږ د زیات زما د ټولو نه زیات سپورټر زه ډېره شکریا د میم نوشین ادا کوم چې هغې زه دې فیلډ ته راوستم هغې مونږ ته دا چانسز راکړل او مونږ یې مخکې راوستو که یو انسان کې ډېر هم ټیلنټ وي خو هغه ته موقع میلو نه شي نو د هغه ټیلنټ او هغه صلاحیت چې دی هغه دننه پاتې شي هغه بهر رو نه ځي نو هغه مطلب دنیا ته شو نه شي او نه هغه خپل هغه ټیلنټ چې دی هغه دغه کړي نو چې هغه ته یو میدان میلو شي او بل هغه ته داسې ځای میلو شي هغه ته یو داسې انسان چې هغه د هغه سپورټر شي نو بیا په دې وجه باندې انسان مخکې لاره ورته سمه شي او مخکې تلو ته لاړ شي هسې څومره چې تاسو بیا رووتئ که نه لکه جینکو ته خو ډېر ښه ډل وي په دغه کې ته څنګه رووتې داسې نورې تا سره داسې جینکۍ چې هغه نن یا په نیشنل یا صوبې په کچه لوبېدی شي زما ته د فیملی سایډ نه د خپل بابا سپورټ د ټولو نه مخکې زه د خپل بابا ډیره شکریا ادا کوم هغې نه بعد د میم نوشین هغې ما ته دلته په دې فیلډ کې ډیر سپورټ راکړی دی او هغې سره سره اوس زه میریډ یم زه د خپل هسبنډ او د خپل فیملی ډیره شکریا ادا کوم چې هغې ما سپورټ کوي نه دا چې ما انکریج ډسکریج کوي چې ما ته ووایي چې ته مه ځه دې ځای ته هغې ما ته مطلب چانس راکوي او نور هم داسې ډېرې جینکۍ زموږ په دې 400 کې شته چې هغوی په نیشنل لیول باندې لوبې کړي دي او زه پکې وینم مطلب ما ته په هغې کې ښکاري ټیلنټ پکې شته خو هغې ته چې چانس ورشي بل دلته مونږ ته عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس دا ځای شته مونږ ته ټورنمنټس ارګنایز کیږي خو زمونږ د فیملی سایډ نه ډېرې مسلې راځي 400 د نو جینکو ته د کور طرف نه پرمیشن نه میلاویږي ډېر داسې پلیئرز ما سره په سکول لیول کالج لیول باندې او چې هغوی ډېرې تکړه جینکۍ وې خو هغوی د کور د سپورټ نه ورکولو په وجه باندې نن نشته په دې میدان کې نو زه په دې وجه باندې ډېره خفم یم خو بیا هم د راتلونکو خلکو ته زما دا پیغام دی چې هغوی د خپلې لوریانې او خوریانې دوی د دې څیز نه منې کوي دا یو پازیټیو اکټیویټي ده دا ډېر ښه فیلډ دی دې ته تاسو په پازیټیو نظر باندې وګورئ نو دا ډېر ښه دی دې سره انسان چې د کې قوت برداشت د سپورټس ډېرې فایدې دي چې په انسان کې راځي نو دا تاسو له پکار دي چې تاسو دوی رولېږئ تاسو هغوی سپورټ کړئ هغوی ته الریډي ماحول او دا ځای ورته شته خو تاسو خپلې لوریانې خوریانې دې ځای ته رولېږئ چې هغوی کې وي به ډېرو جینکو کې به داسې ټیلنټ وي خو بس د یرې په وجه چې هسې نه ماته کور کې څوک څه ووایي نو په دې وجه هغوی دې ځای ته نشي راتلی نو تاسو مهرباني وکړئ هغوی منې کوئ مه پرېږدئ چې هغوی لاړ شي خپل فیوچر ځان له جوړ کړي فیوچر د انسان صرف واده کول نه وي زموږ په معاشره کې چې جینکۍ د 18 کالو شي نو هغوی واده شي د هغوی هغه هر څه ختم شي نه واده هم ضروري دی زه دا نه وایم زه خپله میریډ یم خو د واده سره سره انسان له پکار دی چې هغه څه اکټیویټیز هم کوي صحیح ښه واده لکه کور او بیا دا لوبې نو څه مشکلات ته کوم ځای کې راځي نه جی شکر دی ما ته هېڅ چېرته مشکلات نه راځي د واده نه بعد هم ما ته څه مشکل نه دی راغلی هغې نه مخکې ما خپل فیملی والا سپورټ کوي په دې وجه باندې زه د هغې ډېره شکریا ادا کوم ستا مستقبل څه دی لکه لوبو کې به چېرته مخکې لاړه شي او جی زما فیوچر چې دی نو هغه انشاءالله چې سپورټس دی زه سبق هم دا وایم ایم ایس سی هیلث اینډ فزیکل ایجوکیشن عبدالولي خان یونیورسټي مردان نه کومه نو زما فیوچر هم همدا دی زه وایم چې زه کوچ شم یا په سکول لیول ټیچر شم یا چې هر څه وي خو چې سپورټس فیلډ ته زه راشم چې زه مطلب خلک تیار کم هغې هغه کم چې هغې داسې مخکې راشي او هغې فیلډ ته راشي هغې ګیمز وکړي چې زمونږ د 400 چې ده دا مونږ مخکې بوځو منګه مخکې بوځو ښه څنګه چې تاسو ذکر وکړو مشکلات دي که نه یو د والدینو سپورټ نه وي ښه خو د والدینو سپورټ وي نو بیا د سکول نه سپورټ نه وي ښه خو د سکول نه سپورټ شي نو بیا د معاشرې دغه کمنټس او دغه مختلف خبرې هغې نه د انسان چې کوم دی نو بیا زړه مات شي نو په څه به وایي
نو زه دغه ټول ورونو ته چې ټول زما روریان وي بلکې ټول چې څوک دا دغه کوي دا بیډ کمنټس کوي نو دوی له نه دي پکار چې دوی دا کمنټ وکړي دوی له پکار دي چې دوی ښه کمنټ وکړي ځکه انسان چې د فیلډ ته راځي هغه میدان ته روزي او هغه څه کوي نو دا ډیره خواري غواړي دا داسې اسان کار نه وي چې انسان راشي نو تاسو ټولو له مونږ پکار دي چې دوی تاسو خوشحاله شئ په دې باندې چې زمونږ په دې ضلع په 400 کې هم داسې ټیلنټ شته چې دوی د دې 400 بلکې د دې خیبر پښتونخوا او بیا د پاکستان نوم روښانه کړي نو نه دا چې تاسو په هغې غلط کمنټونه وکړئ او هغه خلک چې هغه کمنټس وګوري نو بیا د هغه فیلډ نه د انسان زړه دغه شي چې دا خو ما خلک نه خوښوي نو تاسو له پکار دي چې تاسو هغه کې ډسکرج کول نه دي پکار او تاسو هغوی حوصله افزایي ورله وکړئ که نه چې هغوی مخکې ځي او هغوی دې سره خوشحالېږي هغوی کې به جذبه راځي هغوی به نور هم مخکې ځي نو تاسو ټولو ته زما به دا ریکویسټ وي چې تاسو په دې ویډیوز چې هر څه تاسو ګورئ نو په دې باندې بیډ کمنټ بالکل هم څوک ونه کوي ډیره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو دا و شاهرخ چې د نېشنل کچې لوبغاړی ده هغې سره دا خبرې اترې کول غوښتل د هغه جینکو دپاره د هغوی حوصله افزایي د کوم چې په سپورټس کې تجربه لري نه هغه بالکل راتلی شي زه به مخکې به نورې خبرې اترې به کوو